تاسو لږ وګورئ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یا چې کوم دی خلفای راشدینو ته وګورئ صحابه کرامو ته تابعینو ته تبع تابعینو ته تاسو ته عجیبه تاریخ چې کوم دی نو واقعیات مخې ته کیږي چې دیو د خپل نفس سره څومره سټریک محاسبه کړې را او کچرته محاسبه کې و نفس اخوا دی خو کړل نبی د نفس سره څومره هغه سټریک معاقبه کړې را څومره سخت سزا بیا د نفس لږ کوم دی نو ور کړې را عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی مازیګر د مسلم دی مازیګر د مز د جماعت سره قضا شو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نفس له بہت سزا ور کوي ځکه ما سوتن چې کله سملی د نفس نه حساب کتاب علی نفس کړه سحر یا د ماسپخین یا د مازیګر مز صحیح پیش کی وز د ماخام مز د مازیګر مز د خو جمع سره نو شوی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ جمع فوت شوی را نه روایت کې راځي چې عاقب عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ نفسه حين فاتته الصلاه العصر في جماعه بأن تصدق بأرض كانت له قيمتها 100,000 درهم عمر رضی الله تعالی خپل نفس له سزا ور کوي څنګه چې ورته پته ولګي امامت خو شوی را د مازیګر منصو زمانه د جمع سره تللې ول د جمع منصو هغه ته ډیر زیات قیمتي ښکاري را عمر فاروق رضی الله تعالی په نفس له سزا ور کوي چې نفس بیا لپاره داس یو کارونه کوي زمانه چې نو منص د جمع سره قضا نه کوي عمر رضی الله تعالی یو ازمه کرا او په هغه دور کې هغه ازمه کې قیمت چې کم دی هغه 2000 دینارو د 2000 درهمو عمر فاروق رضی الله تعالی هغه زمکه راوغسته او صدقه کړه ذکر نفس لدا سزا ډیره زیاته مشکله ګوري ښا دا نفس ډیر زیات بخیل دی کله چې بده باندې د پیسو زور راولي مخکې ما تاسو ته ویلو یا په د روجي زور راولي نری تو خبرو سره دی چې کم دی هغه خجوتی کیږي راسي عمر فاروق رضی الله تعالی فورا هغه 2000 درهم ولا زمکه چیرنو دا صدقه کړه ویلا نفس له سزا ور کومه ک نفس لمنن دا سزا ور نه کړه سبا ورځ بیا زمانه رجم مسیرینو دا قضا کی یا تاسو نور چې کم دینو دا وګورئ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ علاوه دغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی یو پیر مال غنیمت راغی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې بلا فتوحات مخې راغلیو مال غنیمت راغی عمر رضی الله تعالی عنہ غریبانان راغون کل مال غنیمت تقسیم کراسی په ټولو باندې خورې زرک یو نریغون ته خبر رااله چې زما په دور خلافت کې چیرینو بلا فتوحات رالل او مسلمانانو ته بلا غنیم ورسیدل عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله دا خبر سره تراله خلق روان دي راسي خپل پیټي خلق راغسي بارونه راغسي رمال غنیمت عمر رضی الله تعالی اعلان وکړ راوګرځي جمعه ته راوستل والنفس له سزا ور کول غواړي ځکه نفس او زړه کې را خبر راغلی چې ستا په دور خلافت کې فتوحات مخې لرالل غنیم خلکو ته ورسېدل خلکو ته فایده ورسېده عمر رضی الله تعالی راغی منبر باندې کېناسته نفس لا عجیبه غونډه کې سزا ورکوي نن تاسو وګورئ یو غریب انسان دی هغه غریب انسان ستا د زندګۍ وړاندې ستا د مخې چې کم دی یو څو کاله کې مالدار شي بچی را ورسي نو بیا کتره ته چې ته غریب یې تا پردی دیقاني کوله بیا را ګریوان چې کم دی نو شلې که نه شلې پرې خبرو باندې بیا خپکی او که سوم نه وي نو بیا دومره خپه شي بیا ستا مخې له سلام هم د باندې نه کوي عمر رضی الله تعالی راغی خلک یې راغونډ کړل نفس له بہت سزا ورکوي منبر باندې کېناسته او ځان طرف ته خطاب کوي خلکو طرف ته نه ځان طرف ته خطاب کوي وایي عمر د هغې ښځې زوی چې وچې غوښې به یې خوړې دا وچې غوښې په عربو کې چې کم دی دا به د ډېر غریبو خلکو خوراکه چې کله به ورته موقع باندې غوښه میلاو شوه نو دا به یې نینور ته راسې وچه کړه پخوا دور کې هم خلکو وچولې او بیا به چیرنو دا یخو دی کله چې بس نه میلاوېدل نو هغه وچې غوښه به یې راوستې خوړې به نو دا به په عربو کې چې کم دی د ټولو نه د غریب کس د ټولو نه چې کم دی د کمزوري کس خوراک د هر چا خوراک به نه نو ځان طرف ته خطاب وکړي عمره د هغې ښځې زوی چې وچې غوښې به یې خوړې او بیا د منبر نه راکوشو خلکو ته یې وځئ وی دا من نفس لسیف سزا ورکوله چې نن خو پر زړه کې را خبر راځي چې ستا په دور خلافت کې فتوحات مخې لرالل نه کم سړی چې پرې باندې پوي چې زما د نفس زما څومره دشمن دی نو دی به د نفس سره محاسبه کوي محاسبې نه پس چې کوم دی تا ته پته ولګېده چې د نفس صحیح حساب کتاب مال رانه که د هغې نه پس به بیا چې کوم دی معاقبوي دی له به ته عقاب ورکوي سزا به ورکوي همدغه شانې ما تاسو سره محمود غزنوي د یو وزیر د ایاس خبره هم کړې وه ایاس چې کوم دی یو دیهاتي دی بانډچي دی راغی د محمود غزنوي خواله هلته کې چې کوم دی معمولي تنخوا باندې برتي شو او کله چې محمود غزنوي ته پته ولګېده چې دا بانډچي خو ډېر زیات دیانتدار دی امانتدار دی صحیح مسلمان دی نو هغه بانډچي
هغه ایاز چې کوم دی نو دا وزیر شو د محمود غزنوي، نور وزرا هم موجود دي، خو کله چې به د محمود غزنوي ترجیح زیات ایاز له ورکوله ځکه دا ایماندار او دیندار هم او ډېر زیات چې کوم دی تقوادار او د باچا ډېر زیات خیرخواه هم نه دی. نورو به د حسد د وجې نه باچا ته شکایتونه کول درې ایاز نه یو پیرې ورته را شکایت وکړه وی دی ایاز ځان له المارۍ جوړه کړې ده او دی سهار وختي چې کله پاسې لمون نه پس اول دی د المارۍ له ورځي د المارۍ دی کولاو کي او دی کې دننه څه څیزونه وګوري او بیا بهر ته راوځي. باچا د ده نه را چابیانې واله المارۍ چې کوم دی نو ولټوه ځکه د کیریشي د خزانې نه غلا کړې او دغه ځای کې محفوظ کړي روزانه یې لټوي چېرې چا خو زمان اغستې نه ده دغه کیریش را خزانه دی ساري. اوس خو دیو ته یو موقع په لاس باندې ورغله یو پیره محمود غزنوي ایاز ته وی ایاز د دې خوا راشه وی ستا دلته یو المارۍ شته وی او دې شته وی ښکته پرته ده که نه وی او وی ته هر سهار ورځې د هغې تماشه کوې وی او وی اخوا به نه چابیانې دې خوا راوړه چابیانې واغستې او په دې ځای باندې کېره یو کس ته چابي ورکوي دا چابي والا د دې ایاز چې کومه المارۍ د کولا وکړه هغې کې چې دننه صفراتري نو هغه راوړه ماله نن به ایاز ته چې کوم دی نو هغه وښویه شي دې المارۍ کې دننه رسې خودري. نورو زرا خوشحاله شول چېرې دی خو دلته کېرې که دلې چابي ورکوي لاشه راوړه نو کېدی شي د بل ځای رسیدونه پټ کړی وی اوس چې بل راوړي نو دی به زموږ د سترګو وړاندې رسوا کېږي او دی به د دې ځای نه وځي نه چې دی د دې ځای نه وت نو بادشاه بیا موږ له ترجیح راکوي. ایاز پر دې ځای باندې ناست دی نه هغه بل مزدور چې دی نوکر ورغی سرې کپړې راوړې سرې کپړې راوړې څو ځای په هغې کې ټانکې او نورې ټوټې ورته لګېدلې وې سرې پیزارې راوړل چې داسې پیزارو چې د پخپو کولو جوګه نه و یو وسکټ و چې د هر ځای نه سرې دی دا 3 څیزونه یې راوړل باچا ته یې مخکې کړل ورته المارۍ کې دغه څیزونه وی او وی ایاز عجیبه کار به دې نه کوو په دې باندې تاسو کول چې ته روزانه تلې او دننه د المارۍ کې ورننوتې هغه ورته باچا سلامته کله کله زما زړه کې یو خبر راشي چې ترې یو عظیم فاتح سره چې کوم دی نو وزیر او ته څوک دا خلک دا نور ما ته راسې لږ لاندې غونته ښکاره شي نه ما پرې نفس کې چې کله دا خبر راشي نو زه لاړ شم المارۍ کولاو کړم او داسې وګورم زه یم ایازه دې جامو ترې وګوره دغه سړی وي ایاز یې پیزارو ترې وګوره دغه سړی وي دې سرې وسکټ ترې وګوره ته چې د باچا دی دربار ته راغلی هم پرې لباس کې راغلی خبردار چېرته په لالچ کې رانه شي او د باچا خلاف بغاوت اختیار نه کړي ګورئ هسې نه چې د ده په خلاف باندې بغاوت اختیار کړي دی چې کوم دی د ده د لاسه ترې مقام ته ورسېدلی چې نن تا ته خلک د بادشاه وزیر وایي نو زه خپل نفس داسې مغلوبه کوم سهار وختي نو پرې د ماخصوته نه پورې زه خپل نفس مغلوبه ساتم سهار بیا چې کوم دی نو دا ورشم نو مسلمان هر مسلمان له پکار دی یوازې ایاز له نه هر مسلمان له پکار دی چې رب را سر نه رخپو پورې خو تازه په نعمتونو کې پټ کړی ما رب کم یو نعمت داسې نشته تا په ما باندې کړی نه دی درې خپل نفس نه بیا حساب کتاب والا چې نفسه هغه رب چې کوم دی راغی هغه نعمتونه لږ ځان ته رایادوه هسې نه چې د هغې رب په خلاف باندې چېرته بغاوت ونه کړي نو عمر فاروق رضی الله تعالی ځان طرف ته متوجه شه ورته یې عمره د هغې ښځې زوی چې وچې غوښې به یې ګورې خوړې چې را نفس ښه رګړی چې کوم دی نو دا وخوري نو مسلمان به د خپل نفس سره هر ماسخوتن حساب کتاب کوي نن یې راله څه ګټلي او څه یې بایللي دي که چېرته بایللي او ګټلي نو بیا به د خپل نفس سره چې کوم دی معاقبه کې سزا به یې نفس له ورکې ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بچیرې هغه چې کوم دی یو پیره تېره جمع مونځ قضا شو د جمع مونځ قضا روایتو کې رسې راځي اذا فاتت الصلاة فی جماعه نو احیا تلک اللیله و په دغه ورځ باندې په کومه ورځ باندې جمع مونځ قضا شوی دی ځان یې مونځ وکړه ورپسې شپه یې ګورې خوب ونه که ښه ټوله شپه یې رب ته وجړل ربه ډېر غټ جرم مې کړی دی د نفس چې کوم دی نو غټې کندې ته غورځولی ما نو حساب کتاب وکړه که د حساب کتاب نه وروسته ستا نفس چې کوم دی نو څه حساب کتاب پیش نه که او تا بیا دې له سزا ورنه کړه دا شپه دې روڼ نه کړه د اوښو په ذریعې سره دا چې کوم دی نو دغه تا په الله باندې خپله توبه منظوره نه کړه نو دا نفس ګوره ډېر زیات شریر دی سبا دې په نورو ګناهونو باندې چې کوم دی نو اماده کوي حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ د نبي علیه الصلاة والسلام صحابي دی علی صحابي دی حضرت طلحه رضی الله تعالی صحابو به ټول د خپل نفس نه حساب کتاب چې نو دا غوښته ماښامه پورې نفس حساب راکړه سرې ګټلي او سرې بایللي حضرت طلحه رضی الله تعالی خپل باغ کې ولاړ دی مونځ ته ولاړ دی عبادت باندې او دا باغ چې نو ډېر زیات ګور دی ونې هم نږدې نږدې دي ښاخونه یو بل کې راسې ورننوتي دي او چوپال غوندې کې جوړ دی
د مونځ کوي او مرغۍ رالاک مرغۍ چې په هغه سر باندې باغ ته ورننوته اوس دا مرغۍ درې باغ نه راوتو کوشش کوي خو څانګې دومره ګوري دي یو بل کې راسې ورننوتي دي چې را دې نه راوتو لاره نشي کله هغې سره لځي او کله دې سره لځي باغ ډېر زیات عظیم دی د دې زړه کې چې کوم دی نو د باغ سره محبت راغی او څنګه چې سلام ګرځوي نفس طرف ته چې کوم دی متوجه کېږي نفس له به سزا ورکوي چې رب په مونځ کې او په عبادت کې زما توجه کم طرف ته وګرځوله راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یا رسول الله دا باغ چې کوم دی نو ما د الله د رضا لپاره صدقه کړه هغه باغ چې مونځ کې هغې طرف ته نفس میلان کړی هغې د الله دپاره صدقه کړه وسته وایه دغه نفس به آینده لپاره دله به داسې ګناه باندې چېرته دعوت ورکړي نو کله چې ته نفس سورب ساتې او نفس چې کوم دی نو دا خفه کې نه بیا به هر ټیم تا به ګناهونو باندې اماده کوي هر ټیم به تاله د ګناهونو چې کوم دی نو دا دعوت درکوي په دې وجه به عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه دی چې کوم دی او پیر راغی د سفر نه ستړی دی ډېر زیات ستړی دی دنیا چې کوم دی نو څلور داسې عمره پیش کړي دي چې هغه عمر چې کوم دی د هغه د مخې نه شیطان تېښته کړې ده څلور عمره د عمر دا نوم چې کوم دی نو داسې جلالي نوم دی چې دا کم یو انسان په خپل بچي باندې کېږي هغه کې الله جلال چې کوم دی نو دا ورچي عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاۃ والسلام عمره په کوم لار باندې ته روانې شیطان لار چې کوم دی نو دا بدله کړي عمر رضی الله تعالی عنہ دویم عمر ابن عبدالعزیز چې کوم دی او ورپسې ملا عمر چې کوم دی ماضي قریب کې هغه تاسو ولرئ چې ټوله دنیا عالم کفر دغه نه چې کوم دی نو په لړزانو او الحمدلله اوس چې کوم دی نو ثمرات ستاسو مخکې دي بهر کیف عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه سفر نه راغی ستړی دی انتهایی ستړی دی او کله چې ماښام نه لږ مخکې چې کوم دی نو داسې سملاسته سترګې ورالې اوس چې کله سترګې وغړېدې چا ورته اواز ونه کړه سترګې وغړېدې د ماښام په مونځ کې لږ غونته تاخیر راغلی او قضا شوی نه و لږ غونته کې تاخیر چې کوم دی نو دا راغلی و یعنې لږ غونته کې مؤخر شوی دا کم ماښام مونځ چې کوم دی نو دا په اول ټیم کې افضل دی او غوره دی ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې چې کله مونځونه فرض شول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له 2 ورځې حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام امامت کړو د وخت په اول کې په اوله ورځ د وخت په اخر کې په دویمه ورځ باندې او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی درې دوانو ټیمونو چې ما تعالی مونځ وکړی دی پر ټیم کې چې دا وخت دی پرې کې به مونځ کې د ماښام مونځ په اول ټیم کې دوانو ورځو کې وکړه نو عمر ابن عبدالعزیز چې راپاسېد د ماښام دا ټیم لږ غونته کې مؤخر شو مونځ یې وکړه د هغې نه وروسته چې کم نفس چې کوم دی نو زه غافله کړی وم زما نه په مونځ کې تاخیر راغی زما نه چې کوم دی یو افضل او غوره کار پاتې شو حالانکې مونځ ګورې قضا نه مونځ یې وکړه یو بهتر کار زما نه فوت شو 2 غلامان یې راوستل د الله د رضا لپاره چې کوم دی نو دا آزاد کړل ورته یې د خپل نفس له چې کوم دی نو دا سزا ورکومه په دې وجه باندې دغه شانتي اکابرو کې نور هم په سونو خلک به تاسو ته په نظر باندې راشي چې د جمع مصطفی شعر غلامان آزاد کړي د جمع مصطفی شعر بیا د هغې نه وروسته چې کوم دی نو روجې نیولې دي نو انسان له پکارداري چې د خپل نفس داسې غافله ګورې نه پرېږدي ښه ما تېره جمعه تاسو ته ویلي یو انسان دی د ده بچی دی او درې خپل بچي له دوکان کولاو که اوس که ته وایې چې پرېږده سجي ګټي که را کړه هم ښه او که را نه کړه هم ښه ته ځان هم تباه کې را بچی هم تباه کې ماښام حساب کتاب والا سهار دوکان له تللی وي څومره دې وګټلې او څومره دې وبایللې څومره دې نقدي کړه او څومره دې بل ته قورس ور واړولې کله چې د ده سره ته حساب کتاب کې دی پرې کې خیانت چرته هم نشي کولی دغه شانتي را نفس ته یې ګورې د دې نفس سره یومي حساب کتاب کوه چې نفس نه سهار نه د ماښامه پورې تا څه وګټل څه دې ماله چې کوم دی نو وبایلل که ګټلي درله ډېري بایللې نه د الله شکر ادا کا د خوب نه مخکې 2 رکعاته شکرانه ادا کا که دې نفس تاله شرارتونه ډېر زیات را جمع کړي نیکۍ درله کمې را جمع کړي دې نفس له سزا ورکا آینده شپه شوګیر که تر سهاره پورې یا آینده ورځ چې کوم دی نو دا روژه ونیسه کله چې تا روژه ونیوه پر دې 2 څیزونو باندې نفس انتهایی ذلیله کېږي د شپې په قیام باندې سورې مزمل کې الله په خپله باندې فرمایلي او دغه شان په روژې سره نو مسلمان دا به خپل نفس نه حساب کتاب ولي غافل چې کوم دی نو چرته به یې دا هم نه پرېږدي ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمیل الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت عاقل انسان هغه دی چې په خپل نفس باندې نظر ساتي او د مرګ نه پس چې کوم د انسان سره روان دي د هغې دپاره عمل کوي ځکه الله فرمیل یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اتقوا الله د الله نه ویرېږئ او نفس دې ګوري چې سبا ورځې دپاره یې څه لیږلي دي آخرت له یې څه لیږلي خیر یې لیږلی او که شر یې لیږلی دی نو دغه انسان د قیامت د ورځې
ورځې نه مخکې درې نفس سره حساب کتاب کوا که تاله نفس صحیح حساب درکه پرې خوشحاله او مطمئن اوسه که زما رب ماله اوس په خوب کې مر راولي سحر چې کوم دی زه ژوندی نه پاسمه زما نفس بالکل صفا دی دا نفس الله تعالی پیش کولو دی که نه بیا اوده کېږم هسې نه چې سحر ته سترګې غړېږي نه هسې نه چې ته را پاسېدل غواړې پاسېدی نه شې هسې نه چې د بل په ولو باندې ته کوم دی سبا را پاسې او دا نفس ګنده چرته کې الله ته مخامخ نه کې دی الله تعالی پیش کولو نه دی الله دې زمونږ نفس په مونږ باندې مغلوبه کړي او الله دې په مونږ کې هغه قوت او جذبه پیدا کړي چې یومینا چې هر لمحه او هر سکند خپل نفس سره حساب کتاب کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.